السلام علیکم عزتمنو په چارسده کې 2 کلنې ماشومې سره دغه شانتې جنسي زیاتی شوی چې نوم یې زینب و. هغې په هره باندې موږ ډېر زیاتې ویډیوګانې سازي کړې وې. بیا خپلو مینوالو دغه غوښتنه کړې ده چې د هغې په باره کې موږ ته نوي معلومات راکړي چې د هغې د قاتلانو څه چل وشو او څه کار ورسره کېږي. عزتمنو چې د دې نه دغه شانتې په مخکیني ویډیو کې موږ تاسو ته ویلي وو چې د زینب مور او پلار هغه قاتل معاف کړی و. په دې ویډیو کې زه تاسو ته اوس ټول معلومات درکوم. زینب د مور او پلار یعنې په زړه باندې ساره باندې چې دغه قاتل سره هغه شانتي کار وشي. زموږ دا ویډیو د تر اخره پورې وګورئ او د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما داسې زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو څه موده مخکې په چارسده کې 2 کلنې ماشومې سره جنسي زیاتی شوی و. هغې په الزام کې لال احمد هلک ګرفتار شوی و چې هغه سړي عمر 35 سالې ښودلو. هغه تر اوسه پورې واده نه و کړی. چې د هغې غټه وجه دا کېدله شوه چې هغه ته تر اوسه پورې واده د دکې د وجې نه و کړی چې تر اوسه پورې د هغه د واده وس نه کېدلو. بله غټه خبره دا وه چې د هغه دماغ حالات هم خراب و او خبرې هم صحیح نشو کولی. هغه د پولیسو نه ځان هم نشو خلاصولی. عزتمنو چې دا هغه پولیسو ته داسې هم نشو ویلی چې یعنې ته ما څه ته بوځي او څه ته مې نه بوځي. په خندا او په خوشحالۍ پولیسو سره لاړلو تانې ته چې هلته یې کیسټ هم کې چې جیل ته یې دننه کړو نو ورته ویلې یعنې تاسو زه اخر څه دپاره دلته کې راوستلم. پولیسو خپلو کې فیصله وکړه چې دا کس خو یعنې موږ ته بېګناه لګي ځکه چې دا موږ سره په لار باندې خبرې او اترې مو نه کړې او چې دلته کوم دننه کړو نو وایي چې تاسو هم زه اخر څه ته راوستلم. خو دوی بیا هم د شک په بنیاد باندې دا ځان سره ساتلی او لال احمد هلک. کله بیا د لال احمد د مور بیان راغلو چې زما زوی خو بېګناه دی. پولیسو بیا مکمل یقین راغلو چې دا کس مکمل بېګناه دی. بیا پولیسو سمدستي پرېښودلو. د هغې نه بعد د زینب مور او پلار په دې پولیسو باندې غټ زور راوړو. کم یو مجرم و هغه خو تاسو پرېښودو یعنې تاسو زموږ د اصل جرم وګورئ. څو ورځې بعد یې بېرته دا کس راوستلو او جیل ته یې ودننه کړو او د بیا مکمل حقیقت بیان کړو. عزتمنو تر اوسه پورې نه ورته پانسي ورکړل شوې او نه پسې سزا ختلې. دغه شانتې امانت پر مردان په جیل کې پروت دی او 302 کیس پې د شک په بنیاد پې دی. که عزتمنو چې د 6 میاشتو دپاره دا کیس یې سمبال کړی دی. 6 میاشتې بعد د دوی عدالت ته پیش کیږي. که عزتمنو چې 6 میاشتو کې به د دوی تحقیقات وشي هغې نه بعد به بیا په دوی باندې سزا خیږي. او زموږ د نننۍ معلومات د زینب د قاتلانو په باره کې تر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.